خو زه وایم چې د دې واقعې نه کم حساب موږ ته میلاویږي والله العظیم چې ډیر زیات تاثر په زندګۍ کې او بدلون راوستی شو که خلک پې غور او فکر چرته وکړي. ذوالکفل دا وایي ذمه دارۍ والا ته، کفالت کول والا ته، ضمانت کول والا ته. دا لغوي معنی چې کله ذهن ته راشي نو معنی هم ډېرې راځي، واقعي هم ډېرې ذهن ته راځي. نو ذوالکفل یو کس نه دی تېر شوی چې دا یو خاص نبی یا یو خاص ولی یا هغه یو خاص کس بس موږ ته دا میلاو شوه. نه نه، په دې نامه باندې څومره خلک په دنیا کې تېر شوي دي. او ذوالکفل دا نوم دته ولې کېښودی شه؟ د خپل نوم سو. حضرت ابو قدامه المقدسي رحمت الله علیه فرمایي په خپل کتاب کې چې ذوالکفل په نوم باندې دوه کسان تېر شوي. یو ته وایي یسع ذوالکفل او دویم ته وایي یسع بن اخطوب. یسع ذوالکفل چې دی دا وایي نبی نه دی بلکې دا یو ولی دی. یسع ذوالکفل دا وایي یو ولی دی، خو په دې نوم باندې بیا دوه کسان چې یسع ذوالکفل یو هغه چې د هغې په باره کې زه نن په دې جمعرات باندې تاسو ته مخې ته ایښودل غواړم د هغه حالاتو او صرف د عبرت دپاره یو واقع او د هغه حکومت او د هغه مشري او د هغه نه موږ ته میلاو شوي شي. او یو یسع ذوالکفل جدا دی چې د کنعان باچا ته راغلی دی، د هغه واقعات جدا دي. او یو یسع د یونان جدا دی ذوالکفل. یسع ذوالکفل حضرت ابو قدامه فرمایي چې دا نبی نه دی بلکې دا یو ولی دی. او یسع بن خطوب دا د حضرت الیاس علیه السلام د زمانې دی. نو یو هغه واقعه هم ده چې د یونان ده او یو هغه واقعه ده چې د کنعان د باچا لپاره د هدایت ذریعه کم ګرځېدلی او دا ځان له یو لوی داستان او واقعه ده چې د کنعان د باچا هغه د خدایۍ دعوه کړې و. دا به انشاءالله آینده ذکر کوم. نن چې کم ذکر کو یو هغه واقعه ده چې ذوالکفل د یوناني روم دا یو سړی و او ښځه ورته راغلې وه، هغې ته مطالبه کړې وه د زنا. د زنا مطالبه ته د پیسو مطالبه د ده نه وکړه. نو ده ورته ویل چې ټیک ده در به کم ما څه به زنا کې دا مطالبه وکړه. نو چې کم ټیم زنا کوله ښځه په ژړا شو. دا ورته وایي چې ولې ژاړې؟ نو ورته وایي ژاړم په دې باندې چې ما چېرته دا غلط کار نه و کړی خو نن پیسې دومره مجبوره کړم. نو دا بس هغه حدیث کې راځي که نو او واقعه کې چې دا هغه زنا پرېښوده، بلکل دا شاخونه لګېدو ته چې ده پرېښوده. ډېر غټ همت دی ګورې، دا هر څوک نشي کولی. ها که یو جمله ستاسو ذهن ته راله څنګه چې دی جوان ما ته وایي مفتي صاحب ته زما په ورسکي والاو باندې پیرزو نشي، زه درته وایم ستا مینه محبت دی زموږ سره. خو که چېرته ته د هغې نه تپوس وکړې یا به تا ته وایي چې ته زموږ په دیو باندې پیرزو نشي او پته م ورته نشته. زه اکثر کله ناکله سوچ کوم د الله سره محبت به ستاسو څنګه سیوا کېږي چې کله ستاسو په ذهن او خیال کې دا نظریه راله چې ستاسو له چا سره محبت یو د بل سره وایي، بیا به تاسو ته پته ولګي چې د الله زموږ سره مینه محبت دی او موږ په بل شي پسې نښتي یو. یار زه تاسو چېرته تجربه کړله؟ بیا ما دا نوجوانان اکثر وایي دا دی الله تبا نه کي، دی وایي چې د باچاخیل مفتي صاحب به چېرته مینه محبت کړی خپل محبوب به له چا سره لیدلی. ها خو د ویلو نه ټیک ده خپل محبوب چې تر بل چا څه کله وینې تا ته یا پته ولګي چې د الله محبت څه دی. دې وجې نه خلک اکثر په دې ورکوټي عشق کې ناکام شي نو غټ عشق ته ورسي. درته پته ولګي چې زه خپل محبوب د چا څه چې زما مینه ده دا زه د بل سره نشم برداشت کولی. هغه خالق لاعزال چې زه دومره ښایسته جوړ کړم او فرمایي چې زما ستا څه بنده مینه ده او موږ د بل څه مینه کوو، آیا زموږ الله به څومره زموږ نه خفه کېږي؟ چېرته دا یو نظریه باندې یوه شپه سوچ وکړئ تاسو ته به د الله د محبت پته ولګي چې د الله سره محبت څه شي دی. نو موږ چېرته به دې غور فکر نه کوو چې موږ خپل محبوب د بل چا سره وینو په موږ اور بلیږي اور. دا ما سې ګپ ولګاو خا ما محبتونو په دنیا کې شکر دی نه دي کړي. موږ چې خپل محبوب د بل چا سره وینو
څومره من خفه کیږو. زه اکثر د نعیمان رضی الله تعالی عنہ واقعات ذکر کوم. نعیمان هغه صحابي چې شپږ کرته په حضرت نعیمان رضی الله تعالی عنہ د شراب حد لګیدل او د الله نبی ته خلق وی دا سړی پوهه کدا ولی نه قلاریږي حد په لګي بار بار. الله نبی و فرمایل د الله او د رسول سره محبت دی. شیطان کی محبت نو شیطان کی د محبت کمیو. کچرته شیطان کی محبت وو زمانو جوانانو چرته به شیطان گمراه شوی نو. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه فرمای شیطان عالم پدی وجو چې کله ورته الله وی فخرج اوزا د دین وړاندې الله فرمایي چې آدم ته سجده وکا. د دلایل شروع کړ. دلایل علامه ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر ابن کثیر اولنی نمبر جلد کې لیکل دي چې شیطان د ملائکو د حارث قبیلې نو او د جنت خزانچیو. دل الله خپل یو لخر ور کړو چې د زمکې نه پیریان کړه اوهل سي دریابونو ته وشړل سي کندو ته وشړل سوی غرونو ته وشړل. دومره لوی طاقت ورسا نو د فورا د الله سره دلایل شروع کړو. خلقتنی من نار وخلقته من طين. الله زدي د خټې نه پیدا زدي د اور نه پیدا کړم. الله د خټې نه پیدا کړل. ز څنګه ته سجده کولای شم. خلق الجان من مارج من نار. الله فرمایي چې پیریان ما د اور دا اوچتو شغلونه کمی چې بر رواني اوچتيږي الله وای ما د دین پیدا کړی. الله فرمایي وای شیطان سجده وکا ځکه ملائکه ته حکم وشو شیطان تم سجده وکا. شیطان سجده نه کوله. شیطان فورا دلایل شروع کړو. پته لګی چې حکیم الامت وای دی عالمو ځکه د الله سره دلایل شروع کړو. بیا چې کله دلایل شروع کړو الله ورته فخرج اوزا. الله د دلیل جواب په دلیل نه ورکوي. زما یو قاعده کلیه زه اکثر خلکو ته بیانوم. من خلکو ته د رښتې پیغام ورکو کنه. تا راته ویل چې حاجي صاحب مفتی صاحب مال چاته رښتې پیغام ولېږه موږ ورته ورکو هغه انکار وکي. بیا دا خلک اکثر راشي موږ ته وایي انکار وکړو بیا ورته پیغام زور ته پرېږده. شیطان ته د الله حاجت نو کتا زما عبادت کاو نه کوا زما په عبادت زما په خدای باندې څه فرق ناراضي. تا ته چالو در نکړه نه کو دنیا د خزو نه ډکه نه ده او چې څومره پرې خو دې شوی دا خبر زما ځین ترال زمون پارټیم کې په دې باندې سوچ. دا زما تجربه ده چې څومره پرې خو دې شوی روسته په مور پلار جړل دي. دا اکثر قدرول کې شپک کالینم کوي. ما تر خزو علم معلوم نه شپک کالینم کوي. شپک کالینم کوي. هاي شپک کالنه لاس کال دی. عالم ډیر لوی شیطانم علم سکولې. خزر لپاره د علم نه مهم شو لازمي سیس چې د تعلیم نه هغه خاون قاتل چې خریشتراله فورا ورته خپل لور ورک علم کوي. ما تر خزو د علمونه معلوم نه دي خو بس زمونږ دا خلک هم دی وقوفه بس منډوي او جی هغه تا غزوی له خزو وکړه او ومې کړه او جی ډیر خزه مې ولا وکړه. څنګه خزه زکا هغه سلور درجه علم کړل. مال خندا راشي ځکه موږ ته خو پاته چې خزو علم سه علم دی. تعلیم کوي قلاره کې تعلیم کوي علم کوي. موږ غلطه کله دینو پاغي کې یو سړی دی خزه مړه. ما ته چا خبر راول چې دا غي لونه دوه وړي وي یو خو ورکړل دی نه دا ورکړل اکمه چې ورکړل دا ابو واده شي خو ډیر ظلم ورسره ورندارانی کوي. زورته ډیر حق کوي. ما ته ویلي زم تاسو زمونږ نه منې موږ درته وای سلور وکه په ځواني کې دا تجربه ده او دا زما اندازه او تجربه ومني. یو سړی چې کله سړی وفات شو خزه پاتې شو کمی ته چې خواخي په کور کې د خواخي حکم چلیږي یا که په کټ کې پرتم یا غیله جب الله ور کړی او کله سړی نه دا خزه مړ شو دا اسخر پاتې شسیرو. هاي دا غریب یا چاته پیاله دې انزلم نشي. نو دی وجه موږ وایو چې سلور وکه کدرین نمړي شي و بس صحیح په بډاوالي کې نه منه اړو چې وینه منه ذلیل و بیا ګرځي. بهرحال دا مې په زمینن دا خبره ته وکړه. شیطان ته الله فورا وای فخرج چال رشتہ دار نه فورا ورته وای ځان سکینه. منګ بیا لیدل چې پسروستر ګجار عابد زکو چې عزازیل نومي خو دې شو د ډیر عبادت په وجه خو کمه چې پکې و من شیز هغه عشق
پکې نو کچرته عشق پکې وو انکار به نو کړي څنګه چې محمود غزنوی رحمت الله علیه تا چاوي داغه غلامو ایازو بالکل نوجوانو ورته وی حضرت ته هر خبره کې د دنه مشوره علي دا لوی وزیران در سدي لوی مشیران در سدي دین نوجوان الګ ته دومره ریسپیکټ مور کوا حضرت محمود غزنوی پاټیم کې خاموش شو کله چې هندستان فتح کو سمونات مندر وران کو هری جواهرات واغستو افغانستان تلال افغانستان کې ناس ده و یو سټکیو یو کمر راولي سټکیو کمر راغی خلک کوئی محمود غزنوی بسکی هغه جواهراتو کې یو مضبوطه یو خيستا یو اصلي یو قیمتي هیروا ای راواغستا داسې لاس کې نیولا وزیرانو دا څومره قیمتي شیز ده هر یو خپل رائے ورکي دا خو په ټولي هیرو کې ډیره قیمتي ده ډیره خيستا ده محمود غزنوی په ګټه کې خو ده سټکی راواغس یو وزیر ته اشاره کوي وزیر راشه دا ماته کا وزیر انکار کوي باچا سلامت دا خو ډیره قیمتي ده بل وزیر ته وای راشه دا ماته کا انکار کوي باچا سلامت دا خو ډیره قیمتي ده تمام وزیرانو انکار وکړو تمام مشیرانو انکار وکړو تمام مشوره خان د انکار وکړو محمود غزنوی ایاز ته وای کم غلام چو هغه ته وای ایاز بچیا راشه دا هیرم ماته کا اسټ کې اوچت کو سوال و نکو هیره ماته کړه ورته وای بچیا تمام مشیرانو تمام وزیرانو تمام مشوره خان دلی دا نه ماته ولا تا څنګه ماته کړه ایاز ورته وای محمود غزنوی سے حکم د چاو محمود غزنوی زما قایتو داستا حکمو هیرستا د حکم نزیات قیمتی ندا کته دیت شي استاد محترم عرفان الله حقانی سے فرمایا تا بچیا بازار کی تصنیف نہ خرسیږي بازار کی مصنف خرسیږي بازار کی دا نہ خرسیږي کتاب کی دن نسل کل دی دا خرسیږي چې دا کتاب چالي کل زه اکثر خلکو ته وایم په وړه مسله د دین پسې خندا مکوئ چې دا وړه مسله ده ارے دا مسله چا بیان کړه دا د تمامو کائناتو د وجود سبب محمد مصطفی بیان کړه ہائے مولائے روم فرمائی هیچ چیزی خود بخود چیزی نشد هیچ آخین خود بخود تیغه نشد مولوی هرگز نشد مولای روم تا غلامی شمس تبریزه نشد هاي مسنوی به خلکو په کور کې ویلا مسنوی کې دا واقعه بیان کړل زړګي یاد ساته دا حکم دی چا وې دومره قمقل کو تکو دا شیطان دومره په غرور کې لون شوی و ته نه کاتو ادم ته نه کته چې دا خاطی پیدا دی کتلی به وی چې د سجدي حکم چا کړل دې ته کتلی وی چې د سجدي دا حکم چا کړل بهرحال زمارونو شیطان علیمو عابدو عارفو کمه پاغه کې صرف د عشق کمه صرف پاغه کې د عشق نو که چرته موږ د الله سره د رسول الله سره عشق شروع کوم ته د نعیمان مقام راشي بیا ذهن ته نعیمان کې عشق د نبی علی السلام صحابه ته د الله او د رسول خندای د غیب سره مینه محبت دی د غیب سره مینه محبت دی په دغه بس خبري مکوي شپږ ځل په اگر کو حد جاری شد شرابو ډیر مزاقي صحابي داسې عجیب لوبي به کولی یې پیر رسول الله د کور وته نعیمان راغ د نبی علی السلام د کور دروازه وان عائشه رضی الله تعالی عنها ورته دروازه کولاو کړ وسوکي اولې ته تاسو کدا ورته نعیمان ام المؤمنین عائشه ورته فرمایي ستر راغلی نعیمان ورته وای د الله نبی راولې ګلم چې لار شکور کې خوراک عائشه په کل دی ویک عائشه دا خیالو چې دا ورشتیا رسول الله را علی ګلې خوراک ورته راويستوي کو کله چې رسول الله کور تراغه خوراک طلب وکړو عائشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي تانو ایمان نور علی ګلې پیغمبر علی السلام حیران شنو ایمان ما کله را علی ګلې ویا خوراک چې د الله نبی ول چې زما کور کې خوراک دین ایمان لار شوي کا خوراک خو کړل داسې عجیب لوبي به کولی نبی علی السلام به ډیر خنداو وی خندل قائد جهان صلی الله علیه وسلم یو کرات ابو بکر صدیق دی بلال رضی الله تعالی عنهم دی نبی علی السلام دی دا نعیمان مرسل سفر کی دی یو زګین کی پړاو واچو دمه کوله ابو بکر او رسول الله یو طرف تلاړو او بلال ته وی رسول الله چې بلاله تر دې کجورو حفاظت خیال سات بلال وی ټیک
نعیمان راغی ورته وی بلال لګي کجوري نه راکې چې وخورم وږی شوی ورته وی نه درکو رسول الله زه په دې نگران مقرر کړی زه به د دې حفاظت کوم وی راکه ګوره داسې لوبه به څه وکړم چې دا ټول مدینې والا به یاد ساتي بلال وی نه درکو نعیمان داسې وکړه چې وی کاته نو څه خلک را روان قبیله وه یو قافله وه سفري نعیمان یې مخې ته منډې کړې لاړو قافلې والا ورته وی سوی نوجوان وی زما زه پیسو ته ډېر غټ ضرورت دی زه په سفر کې یو غلام راسه دی تاسو یې کالی ډېر مضبوط غلام دی د رنګ نه تور دی په کار کې ډېر ټیټ دی هغې ورته وی وابه خمونه دا راځي چې ورته وی چې په نیم رقم یې والی خورانې والی و بلال خو آزاد سړی و یو نقص پکې دی نعیمان وی د قافلې والا وی څه نقص دی پکې وی چې تاسو ورته کله وایئ چې راځه نو هغه وایي چې زه آزاد یم او زه غلام دی هغوی خیر دا دومره غټه خبره نه ده رامنډې پیسې نعیمان واغستې خلک رال بلال کجورو ته ناست دی د کجورو حفاظت کوي لاسونه یې ونیو پاسه ته زموږ غلام بلال وایي زه غلام نه یم زه خو آزاد سړی یم د رسول الله صحابي یم زه خو ابوبکر صدیق مکه کې آزاد کړی وم خیر موږ ته پته ده چې ستا دماغي حالات ټیک نه دي ستا هغه مالک موږ ته ویلي بلال یې وتاړه اوچتې ویې وړ رسول الله راغی کجورو ته بلال نه دی ناست تپوس یې وکړو بلال څه شو خلک ورته وایي یا رسول الله نعیمان خرڅ کړی پیغمبر خدا پیسې راواغستې صحابو ته ورکړې چې لاړ شي بیرته چې بلال راولئ دا یې څه لوبه کړله خلک روانو قافله بلال یې نیوله بلال همدقه چغه وایي چې زه غلام نه یم زه خو آزاد یم زه خو د رسول الله صحابي یم زه خو ابوبکر آزاد کړی هغه وایي خیر د ده دماغي حالات ټیک نه دي دا یوه خبره هغه مالک یې ویل چې دا به کوي صحابه آوازو کې قافلې والا ودرېږي هغه وایي څه وایي دا سړی غلام نه دی دا آزاد دی دا د رسول الله صحابي مؤذن اسلام حضرت امام بلال رضی الله تعالی عنہ داغه سړی په تاسو په ګب کې خرڅ کړی داسې په ګب کې به خلک خرڅول دومره مذاق خو د الله او د رسول سره په زړه کې مینه و نو هغوی به پرې بد نه ویلو خندا به یې پسې کوله ای ترې راوړ بلال یې ترې راوچت کړه چې کله یې د رسول الله مخې له راوړو بلال رضی الله تعالی عنه د نبي علیه السلام یو اړخ ته ناست دی نعیمان بل ته ناست دی رسول الله کله بلال ته ګوري خاندي او کله نعیمان ته ګوري خاندي بلال ته ګوري چې ته د نعیمان سره لوبې کوې خو چې کجورې د نه غوښتې ورکړې به دې وکړې او حضرت نعیمان ته ګوري چې و ظالمو نو دا دې څه لوبه دې یو پیر یو عربي راغی شات یې راوړو مدینې منورې ته حضرت نعیمان رضی الله تعالی عنہ ورته وایي شات راکړه پیسې به درکړم شات یې ترې واغستو رسول الله علیه السلام کور دروازې وټکولې نعیمانه څه وی هو د الله رسول دا شات واله ستاسو ډېر خوښې وخورئ تحفه ده پیغمبر علیه السلام شات وخواړه په نعیمان پسې عربي راغی چې زما هغه پیسې راکړه او ورته ویې لاړ شي رسول الله نه واله عربي راغی رسول الله دروازې وټکوله د الله نبي راویته څه وی اے د الله نبي هغه شاتو پیسې راکړه ورته ویې څه شي شات وایي تا چې خوړلې پیغمبر علیه السلام صحابو ته ویې لاړ شي نعیمان راولې خو ما ته هغه تحفه راکړې وه دا څه خبره نعیمان راغی وی نعیمانه تا ما ته تحفه نه راوړې ولې نه راوړې مې وه د الله نبي نو دا سړی خو روپۍ غواړي نعیمان ورته ما خو دله روپۍ نه وي ورکړې ستاسو شات ډېر خوښ ما درته شات راوړو ستاسو شات ډېر خوښ ما درته شات راوړو چې تاسو وخواړه ستاسو د زړه ارمان پوره شو اوس پیسې ورکړئ پیسې به په پیغمبر ورکولې های دغه شان یو عربي خپل اوښ راوستی دی تړلی دی خلک وایي چې موږ وږي او پیره ده د نعیمان رضی الله تعالی عنه خلکو ته د خوراک ورکولو نعیمان داسې لوبه وکړه چې هغه اوښ یې حلال کړو او یو واقعه داسې رانقل ده چې یو سړی راغی مسجد نبوي ته د الله د نبي خواله عربي و نو اوښ یې تاړه نعیمان ورته ویل پرېږده دلته څه غله خو نشته چې ته راوښتلی پرېږده دا مدینه منوره ده دا د نبي علیه السلام کوڅه ده دلته څوک غلاګانې نه کوي پرېږده چې ګرځي آزاد چې څنګه پرېږده د بېغمه لاړ یا شکر دی څوک غلا نه کوي بس اوښ دی تاویږي به آزاد نعیمان فورا حلال کړو په صحابو کې غوښه تقسیم کړه عربي چې راغی په چغو باندې شو الله زما اوښ څه شو نعیمان ورته ویې لاړ شي د الله نبي ته ووایه چې ستا صحابو غوښه خوړل د پیسې راکړه
نبی علیہ السلام نعمان ته دا تسلو وکړي پیسې بیا ورکړي هغه عربي ته نبی علیہ السلام په خندا باندې شي دسه سکه وس ډیر په دې کار کې یو لون صحابي دی عبد الله ابن مکتوم اتلار کې وای چې راځه مسجد ته دی بوزم ته نشیت له لونی لاس نه نیول ور روان اور توي مال واړه بول لاغل دی ولې امتیازي دا ورته ټیک د ور دی لار کې دی غاړه تکینو مسجد ته دن کو او مسجد واغه وخت کې شال مسجد د آباد مسجدونو خو نور کې زموږ د دی علاقو ده سړی کېنه د مسجد په میانس کې واړه بولی پیو صحابو چغې کړې تاسو لوبو وکړه دا خو مسجد دی نعمان منډه کړه وې زه خو نعمان را روان کړم ما ته چې په لار کې دی وړو بولو ته کېنو زه په مسجد کې کېنو دا مال په ګوتو راشي دا په زمانه بچ سورازي تیری شو نعمان یو هفته بعد مسجد ته راغی سګوري چې د غلون صحابي نازه په مسجد کې خواته ورغه او د आवाज ورته بدل کو خبري ورسره شروع کړي بیا ورته وایي چې د نعمان خپل بدل علي خپل ورته لګي د आवाज بدل کړل نعمان خپل بدل علي ورته وایي چې جی ها عالم بس आवाज ورته بدل کړل او ډانګه مضبوط پروت په مسجد کې راواغ اسلاس کې ورته راځه غلي را روان کړل حضرت عثمان غنی رضی الله په منځ ولاړو ورته ویلاله منځ کوي وا اتاو شاخلونو سین لیدو د عثمان رضی الله تعالی عنہ ساری وخت په یونو کې لات پات نعمان منډه خلکو الله نبی ته شکایت راوړ یا رسول الله دا سړی ستنګول کوي نه پری دي خلک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل نعمان د الله او د غنبی خندول دي الله او د غنبی خندول دي د تسموای دا بدری صحابي دي امدا وجه چې د بدری نو ډیره غاټه موقع چا به ورته ویلو پیغمبر علی السلام ته کله شکایت وشو هغه فرمایل چې دا بدری صحابي دي ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم الله قران کې وایي چې ما عفو وکړ د بدر صحابه او ته د الله نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا جملې ویلې نو مان ته پته ولګي چې زه خو بدری یم نبی علی السلام یې مبارک وایي چې دا جنتی دي چې چا ورته ویل پتا د شراب حد لګیدل ابو ورته ویل د نبی علی السلام ته پوښتنه کزه بدری یم او زه جنتی یم خکېږي چې شراب سکم خکېږي چې په ما حد لګي خکېږي چې شراب کوم خکېږي چې په ما باندې حد لګي دا څه عجیب سړیو عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت په ساری ټوټه راچیل په مدینه کې وړو واړی ری اے وړو زد جالم واړتی منډي عمر ته چا خبر راول چې دا واړه منډي وای دا سوک راغل وای چې زد جالم هغه کوړه راواغسته چور دیګه ته د جالي زبدي اوس خو پته خورته نو څنګه را مخامخ شو نعمان چې عمر ولید نو ایمان ته پته و چې دا قهري صحابي دی د سر نه ټوټه او چاته کړه عمره زد جال نیم اے عمره زاغ نعمان يم بدر ته چې تلې تا ته خو پته رکنه لکه تا ته پته چې بدري جنتی دي ز څنګه د جال کې دی شم عمر هم د خندان شین چې استکینه عثمان په دور خلافت کې دنیا نه لاړ ابن عباس روایت کوي فرمایي رضی الله تعالی عنهما چې نعمان د مدینه رونق محفلونو په خوانو مزه کوله ډیر عجیب صحابه الله او د رسول سره مینه محبت ډیر زیات مینه محبت وکله چې رسول اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نعمان د الله او رسول خندې دا جنتی دی او دا بدری دی دا چې ورته کله شکایت راغه شپږم حد په د جاری شو بیا نعمان ویل چې سبد نن بعد شراب نسکا مارونو دا په دې په زیارت کوله چې د الله او د رسول سره محبت کله استاد لکی کنه ته ډیر فاسق ولینی ته ډیر ګناګار ولینی الله به تا ډیر اوچت مقام ته رسول کنه نعمان رضی الله تعالی عنه حضرت نعمان رضی الله تعالی عنہ بہرحال ما چې تاسو کوم ذکر کاو ابن عباس او حضرت مجاهد رحمت الله علیه او حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہما هغه روایت کړل الیسع علیه السلام دا یو نبی دی چې د الیاس علیه السلام نه بعد راغلی الیسع علیه السلام او دا غنه ورته نبوت داغه په صادر په برکت میلاو شوی ډیر لوی واقعه ده بهرحال الیسع علیه السلام د مشرق ولد قوم یو قسمه بادشاہ ورته وای چې بادشاہ
د وفات وخت راغی د حضرت علی علیه السلام نو د خپل اهل علاقه خلک راجم کړل خپل مشیرانو ورته چې زمانه بعد به څوک زما راځي سنبال کړي او هغه د پاره به صرف 3 شرطونه حق سړی به سنبالي کچا کې دا 3 شرطونه نه نو هغه د زمانه بعد زمازه نه سنبالي شرطونه داو اولنې شرط داو چې د ورځې بروجا نیسي په دې بلګه خبره کوم پکې دویم دار چې د شپې عبادت وکړي او دریم دار چې غصه نه کوي کله چې دا خبره وکړه دا 3 شرایط بیان کو ذوالکفل علیه السلام هغه پاسیدو وای چې سره کفالت کوم نو دا خلک ورته د خلکو خو خیال دی چې تنو جواني ته به دا څنګه وځ کله جامع مسجد ورسکی وس چې دارالعلوم ورسکی غربي عادي د کوم چې هغه مدرسه ده الحمدلله په دې دور کې تلار شټوله دنیا چل کو زمون په شړه علاقه کې دارالعلوم ورسکی داغي مدرسې تراشه ته د نور زګینو د علماء او حالات وګوره او بیا د دې عاجز نوجوان وګوره دا به د نوجوانۍ په ستاره سکو د سیداور سړی نو خو نه یادو زمونږ د مسجد ساټه چموس نه دي شکر الحمدلله ویل چې دا نوجوان دی دا به سوچ دا به مدرسه کامیاب کی دا به سره کله کامیاب د دنه به سوک سټه کې زدا کی دا زبه کې دا تفصیل کوم ښا مالګه هغه چې زبه کې مرچکې اچوم چینی مور زبه کې اچوم اول ته اصول مخالفین مدرسې وي چې خلک یې گمراه کړي وی مدرسې خدا غي دي او دلته خود دنه مخکې غټ مولا او هغه سو نه کړو دا به سو هغه وخت کې واقع دي چې زره سلورمې درجه طالب زړی خپه شو نوجوان چې دا وسلې په ځوان دي سړی باندې نه ورستو رش خپل پردیت نه جدا شي اخر ځله وشاله نن تاسو راشي پنځه کال کې الحمدلله ما هغه افراد تیار کړ چې تیار شوي نه دي او هر یو دارمان کې چې زما په سرم د علم پټ کې و سړی ویلي دا د اے بی سی والا خلی دي چې زمون خلک تمام ډاکټران دي عاطف صاحب غټ ډاکټر حنیف صاحب غټ ډاکټر تمام استادان دي تاسو به پیژنئ چې مرګره کی راضي وی او راضي صرف ډیوټي نو ټول دغه اے بی سی ته توجه و نو سړی راته ویلی ول دا د اے بی سی والا خلی ته په الله او پر رسول نشه راړول نن د هر کور بچي زما صحیح چاکل دی سو کې یواز دا نه د علم کلاس شته د ترجمه کلاس شته تجوید شته او دا یکی تنها دا نوجوان کنټرولې دا یو مشکلن بچي بیٹا یو کار مشکل نه خدا د خلکو خبرې چې دا نوجوان دی دا به څه وکي اره من ډیر خلک لیدل دي ګیرې په نامو پرتی دي لیکن د الف نه فبان دي الحمدلله کار کول همت دے قصد دے اراده ده خلک بستا طرف ته خپل رامنډي هغه نوجوانان چې زما خلاف او هغه زما خپل په خپل را هغه خلک چې خبرې کړي هغه خلک په خپل رال زمانه مسلو فتوا طلب کوي دا وخت بدلی نو دغه شان دي خلکو میل چې دا نوجوان دی ذوالکفل علیه السلام دا وسنګ دا درې وانه کارونه کوي چې د شپې په تهجد عبادت کوي د الله د ماخستانه په فیصله کوي د شپې په فیصله کوي عبادت بم کوي د ورځې به روزه نیسي او غصه نه کوي نوجوان الک چرته دا کولای شي یو روزه نیولې د ورځې دا ډیر مشکل کار پیغمبر علی السلام فرمایي زمارونه یا معاشر الشباب عثمان رضی الله تعالی عنہ روان دی مینا کې القمه فرمایي زر خپل استاد حضرت عبد الله بن مسعود سره روانم نو حضرت عثمان ورته فرمایي چې ابن مسعود خو خدینه چې تعالی نو جوان جنې وکم چې تاسو مخکینی یادونه را تازه کی خزه خو د سکون د پاره کنه تاسو دغه 3-5 د پاره یې هي ځوانان جو خاندي پیغمبر علی السلام څنګه یو لس نکاګانی کړل دي اولی ونیا خزه د سکون د پاره وجعل منها زوجها ليسكن اليها الله فرمایي د خز مراد سکون دی ادم ته من هوا څنګه پیدا کړ د پاره د سکون ادم پارام پروت دی چې رايخ شوې کته خواته خيسته جنې ناستله
وسوک یا ورته وای ستا بیبي یم. الله څه فرمایي چې وجعل منها زوجها ليسكن اليها. بیبي ولا موږ د سکون دپاره د بیبي مقصد سکون دی، ښه دا تین پانچ نه دی. څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویل چې ته کله خپل محبوب دا د بل چا څه ویني په هغه ټیم کې بیا تعالی ارمان درش. د وجې نه علما فرمایي، علما که د رب قرآن فرمایي چې په بیبي ستر او حیا کوه. دا ملحدین چې راوتي دي دوی د محبت خلاف دي. ښه محبت علما ښیي ستا بیبي ستا خوښه ده، هغه د بل سړي سره تین پانچ کوي، ته ووایه ستا په زړه به څه تېري. او دوی وایي چې د یوې ښځې سره ټوله دنیا اختلاط کوي. دا داسې مردار نجس مخلوق دی. دوی د محبت خلاف دي، دوی د انسانیت خلاف دي، دوی د عقل نه خالی دي، دوی د شعور نه خالی دي، دوی د فکر نه خالی دي، دوی د فکر نه خالی دي. چېرته تاسو دیوان نو د بیبي مقصد خو سکون دی. د دې مقصد خو دا نه دی چې صرف دا تین پانچ وکړي او سکون. کله د استاد د شاګرد سره مینه، د شاګرد د استاد سره مینه یو بل نه ویني نو بې سکونه. زه خپل هر شاګرد سره دقه شان مینه ساتم. الله زما په زندګۍ یو شاګرد د دنیا نه بوللی، بل دې نه بوزي. د خپل ځان غم ډېر ګران. خلک به څه وایي زما باره کې خو به دا وي که نه چې زه سخت یم. زه سخت نه یم، ته ډېره مینه کوم. شاګرد ما ته داسې وي لکه زما خپل جسم. زما په زندګۍ چې زما شاګرد د دنیا نه لاړ شي زه به دا غم څنګه زغمم؟ نه شم. الله زما په زندګۍ زما شاګرد نه بوزي او الله دې ما د خپلو شاګردانو په زندګۍ باندې د دنیا نه بوزي. امین وایه. شاګرد ډېر خوږ زما شاګردان دي که نه چې په کور کې وله مټایان پاخه کي په کور کې، نو د هغه مټایانو نه چا په کاغذ کې بند کړي زما مخې لی راغلي چې په کور کې وله الوا وکړي نو هغه الوان یې ځان څه بنده کړي وي مال یې راوړي. چې په کور کې څه پروګرام یې که نو په خپلو لاسو باندې خوراک راغستی او زما ځای ته رارسولی چې زما څه کار یو ځای په سیکنډ کې وم زما شاګردان رسېدلي. دا دومره خوږه رشته په بل ځګین کې پیدا کېږي. شاګرد خو د سترګو ټنډک دی. ما پسې یو کچی شاګرد راغی، ما ورته وویل تا چوټیانې کړلي ستا به دا خیال چې دا ما ته ولې دا استاذ قاري. خو ما زه د زړه خبره به ته وکړم. بیا غلی یو مشر کس وه راپسې بیا راغی ما ته وویل دا د زړه خبره به دې نن ماته کړي. ما د زړه خبره دا ده چې زما شاګرد 2 ورځې رانه شي نو زه په یره شم چې هسې نه بل طرف ته رانه ونه تښتي، زړه مې پسې خفه کېږي. د بچي د پلار د بچي سره دومره مینه نه وي. ما خو په خپله نکاح هم نه ده کړې نو د خیره دغه بلا مې نه ده لیدلې. خو زما رونه ما د شاګردانو سره مینه لیدله او دم اوس راته افسوس راځي چې زما استادانو زما سره څومره مینه کړي. خو موږ ته پته نه لګي په ټیم کې، وروسته بیا انسان ته پته ولګي. هغه شان موږ هم شاګردانو ته صفا راز خو نه وایي چې بچي دومره مینه مې سته ده، خو زموږ مینه ورسره دومره سوایي. یاد ساتئ چې زه خپل خطابات د شاګردانو ټیم مې چې خرابوي خطابات زه منسوخ کوم. د دنیا د ټولو نه پاک او صفا رشته او مینه محبت د استاد د شاګرد سره دی. او که شاګرد کې چېرته شعوري او پوه شي نو د شاګرد د استاد سره د سخت تندي او سخت الفاظو ته د استاد نه ګوري. دا د ډېر محبت د وجې نه استاد وایي. خلک وایي که نو ګیله د خپلو کېږي. استاد چې شاګرد تنګی په چوټۍ باندې یا په سبق نه ویلو باندې دا د مینې محبت یو لوی علامت دی. شاګرد ته د دې احساس نه کېږي. الله دې زما دا بیان نه بوځي د شاګردانو مخې نه. که نو که د دې پته ورته ولګېده بیا به د نیم نه زیات محبت شروع کېدای شي چې خپل ځانونه د باندې قربان کړي. موږ خو به تیار. الله دې زما په زندګۍ ما ته د شاګرد غم نه ښیي او الله دې زما غم زما شاګردانو ته وښیي. ځکه موږ سني اهل سنت والجماعت احناف علما یو، طالبان
نو زمونږ په زندګۍ باندې اکثر خلک زمونږ قدر ونه کي. مونږ وایو زمونږ په ذات کې تبصره کې زمونږ د مرګ یا د شهادت نه بعد یې وکړه، زمونږ په زندګۍ باندې تبصره مه کوه. اول ورځ مې وکاتو چې یو سړي په شیخ محمد ادریس زینت المحدثین زمونږ د 400 یو لوی هستی ده، الله دې زما عمر هم شیخ ادریس صاحب له ورکړي، دومره رحم دل عالم، دومره صفا او عجز عالم، دومره لوی محدث، په هغه پسې خندا کوله. نو ما یو کس ته وویل ما الله مکه که شیخ ادریس صاحب دنیا نه کله لاړ که نه، شیخ ادریس صاحب دنیا نه کله لاړ زه به تا ته مالوه ښیم، زه به تاسو ته هم وښیم، تاسو یې یاد ساتئ. په کومه ورځ چې شیخ محمد ادریس صاحب دنیا نه لاړو تاسو به بیا وینئ چې شیخ ادریس صاحب پسې دا ټوله دنیا ونه جړېده. 400 خو هغه جوړه کړل، خو اوس زمونږ سره ژوندی دی نو زمونږ سره شیخ صاحب قدر نشته که نه. که دا د بل زګین مولا دی او دومره لوی لوی خلک یې مخې ته کېناستی، په لکونو شاګردان یې مخې ته کېناستی په زرګونو، مونږ به ویلی چې وګوره د پلانکي زګین څومره لوی عالم دی. زمونږ په پښتنو کې داسې عالم نشته، خو زمونږ په پښتنو کې زمونږ سره دی نو زمونږ سره قدر نشته. بهرحال خپل خبرو ته به راشو. خلک ویل نوجوان دی، چاته مه وایي چې نوجوان دی. و زما تجربه شوې ده چې یو کار نوجوان په قصد او په اراده صفا شروع کی، دا نوجوان دا دنیا بدلولی شي. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی وہ جس کی جوانوں کی خودی صورتی پولا. آغا قوم تا هرگز عجت نشی راتلی د توری د اوچتولو د کم قوم نوجوان چې مضبوط. کله چې نوجوان مضبوط ودرېد دا د دنیا شکل و صورت بدلولی شي. خو زمونږ نوجوانان هغه خپل انرژي په پالتو خبرو، په پالتو بکواس، په پالتو ټیمونو، په پالتو شیزونو باندې ضایع کړ. ډایلاګونه راوځي، راشئ د الله طرف ته، راشئ د خپل نبي طرف ته، راشئ د خپل قوم د پاره غم او فکر وکړئ. ای زما پښتون کمل کیږي د پنجاب نه څوک نه راځي پښتونخوا ته. زه پنجاب ته تلم بله ورځ، پنجاب ته چې تلم نو پنجاب ته چې زمونږ د پښتنو انټري کیږي الله دې تې وساته. دومره تالاشي په سکول کې زمونږ استاد بناغسته چې خپل پلار حیثیت وي، لکه څومره چې رال د پنجاب دی پولیسو اغسته. هلته به هر سړي د شک په نګاه کاته چې پښتون راځي. ولې ونو زما استاد پښتون نوجوان دا چا غلط مایند کړل دی. که د ده موږ صحیح ذهن سازي وکړه ګلونو او دا صحیح جوړ شو او د ځان وپېژاند، همدا پښتون دی چې پښتون وژني، همدا پښتون دی چې په پښتون پسې خندا کوي، همدا پښتون دی چې د پښتون په خلاف باندې کارونه کوي، همدا پښتون دی چې خپل پښتون ته د هغه ینو ته ناست دی. نو دا د بار نه څوک نه راځي، همدا موږ په خپله پښتانه یو. زمونږ دا خبرې په تاسو ښې نه لګي خیر. او چې کله حنفي اهل سنت عالم دنیا نه لاړ شي که نه بیا خلکو ته پته ولګي. کله چې حنفي عالم دنیا نه لاړ شي بیا پته ولګي د نور الله شهادتونه نه ورکوي. ذوالکفل نوجوان دی نو خلک ورته وایي چې دا 3 کارونه ډېر ګران دي، د ورځې روژه، د شپې به عبادت کې، فیصلې به کې، د ورځې دغه شان غصه به نه کې. دا خو نوجوان بالکل نشي کولی. روژه خو اته داسې لکه روژه کې خو پیغمبر علیه السلام مونږ ته نو ما درته حدیث نقل کاو، زمانی نه خبره بل طرف ته لاړه شي نو زه خپلې خبرې له راځم خو ټیم رانه ډېر عالي. وی فرمایل ابن مسعود چې ته دا خبره کې چې ما له واده کې پیغمبر علیه السلام فرمایلی یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. اے د نوجوانانو ټولیا څوک چې په تاسو کې طاقت د جما او د نفقې او د مهر لري، معنی زه صفا کوم چې په ذهن کې راشي، څوک چې په تاسو کې د جما د نفقې د مهر طاقت لري هغه له پکار د فلیتزوج چې بیبي وکي. مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات شرح د مشکات کې را نقل کوي چې په دې 3 شیزونو د قدرت پتا واجب دی چې ته نکاح وکړي.
فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. پیغمبر خدا فرمایي د دې سترګې ښکته کیږي او د فرج حفاظت ورسره کیږي. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. څوک چې د دې دریو سيزونو طاقت نه لري هغه د روژه نیسي دا به بالکل د لذتونو نه د شهواتو نه په امن کې کی. نو روژه خو ډیر ګران کار دی. دغه شان د شپې عبادت دا نوجوان چرته کوي؟ اخو بیا د شپې په لوبو ټوکو پسې منډې وای، ابه یا د شپې موبایل په نن دور کې استعمال. عبادت خو ډیر ګران دی، یا به خوبونه کوي او غصه به نه کوي. نوجوان او غصه نو باچا خیل مولا حضرت مولانا میرزا مظهر جانی جانان رحمت الله علیه هاي هاي چرته لاړه غولما. حضرت د طبیعت نه ډیر نرم او تیار باچا خیل مولا یو ګردور سوران رااله بس بیا ټول عمر پزید استخبه کیږي په خبرو باندې. دوه قسمه خلک، یو مسافر د دوی د زلونو ډیر خیال ساتي، یو حافظ قرآن. خور حافظ قرآن نه د دې نور سینې ډیر غاټي زمانہ ډیر نرم. زه په وړه خبره خفه کیږم. دغه شان مولانا میرزا مظهر جانی جانان رحمت الله علیه و ډیر خفه کیده. نو هغه باندې سخت خزا وړېدلی، فرمایلی زما د اصلاح د بار الله دا ما تراکه وس الله دې دا مولا وساتي دوا کوي. اسنه چې په د سخت واړې د کې دې شي تلې منګم تاسو په جان پښتانه یو کنه چې تاسو ورته ټینګ نه تختې ته موږ به نه تختو. چرته د بی غیرت قوم ایمان تاسو غیرت لیدل به جګر مولوی صاحب فرمایل نه د اوس قوم له د اوس مولا ملاوي څنګه خلک هغه شانتي به مولای. ماته یو کلی والاوي زموږ د مولا کې دا چل ما ورتل سیب په مولا بسم خبري مکوي. تاسو دلګانی دله د باندې ولیدل زماره کلی خلک چې دی هغه په خپل ایمان پس خبري نه کوي. شکر الحمدلله ماته پته ماته د نور زګینو خلک وای چې ستاره مسجد د خلکو نو مستا متعلق ته پوسو کو ستاره مدرسې د خلکو نه نو هغه ستا پس روان دي او ته ورته ګران. ماتم د سګران پته نه لګي چې دا سواجر چې څنګه مولای هغه شانتي قومي، چې څنګه قومي هغه شانتي مولای، چې څنګه خټه هغه شانتي ګټي، چې څنګه خزي هغه شانتي خاون. بهرحال تاسو پښتانه ته تختې نسبت نه تختم. میرزا صاحب فرمایل مظهر جانی جانان رحمت الله علیه چې زما طبیعت الله په دې باندې نو نوجوان وي غصه به نه کوي. نو ماته غصه هم ډېر راځي کله نه کله. یو بیر چې چاته یو خبره وکم چې دا کار وکړه بس بیا په کار دی چې ویکي. ذوالکفل الله مخکې شه چې حضرت علیه السلام ته فرمایي چې زه دا درې واړه کارونه کوم به زه د شپې روژه هم نیسم، زه د شپې عبادت هم کوم، زه د ورځې روژه نیسم، د شپې عبادت کوم او زه غصه هم نه کوم. دا درې واړه صفات په ما کې شته. خو ذوالکفل علیه السلام ورته دا نه وایي چې بس ته باچا شوې د قوم. وایي زه به بیا اعلان وکړم ته کښېنه. سبا یې بیا دقه اعلان وکړه چې چا کې درې صفات د ورځې روژه نیسي، د شپې عبادت کوي، غصه نه کوي. هیڅوک پانسید بیا دا نوجوان پاسید خلک ورته بیا ویل که ته نوجوان ته به دا څنګه کوي. بس زه دا درې واړه کاره کوم، نه غصه کوم نه د شپې خوبونه کوم بلکې د الله عبادت کوم او نه د ورځې اسې پالتو خوراکونه کوم او ګرځم بلکې زه روژه نیسم. په درېیمه ورځ چې اعلان وکړ بیا دا نوجوان پاسېدو چې زه را ذمهداري اخلم. دې وجې نه ورته ذوالکفل وایي ذمهوارۍ اخیستو واله. عیسی علیه السلام ورته وایي ته به زما پسې هم خلیفه شوې، زما نه بعد ته د دې قوم مشر یې فیصلې کوه. دا ذوالکفل علیه السلام څوک وایي چې دا د حضرت ایوب علیه السلام زوی دی او څوک وایي چې دا د عیسی علیه السلام زوی دی. ابن کثیر رحمت الله علیه په البدایه والنهایه په دې کې فرمایي چې ذوالکفل د خپل نوم بشر دی او د بشر معنی دا خوشحالۍ ته وایي، بشارت والا ته. یو سړي راته ویل زمونږ کلی د سخاونې ورته وایي سخاونې مخکې توحید آباد نوم خو بیا پته نه لګي چې دا سخاونې د سخا نوم پې چا کېښود. سخاوت به پکې اصل کې ډېرو خیراتونه خو دا پښتانه خو دي خو دا نومونه ورانوي. یعلمي رحیم الله نه رحیم الله جوړ کړی، سمیع الله نه میلا جوړ کړی، سی چې وویل بسای خوښه. نو معنی د خوشحالۍ بشارت والا د بشر معنی ده
علامه ابن حجر رحمت الله علیه فرمای په فتح الباری کې چې اصل کتاب بشر بن ایوب علیه السلام د ایوب علیه السلام زوی بشر نامه بهرحال چې سدي والله اعلم الله په دې خپيږي انده تحقیقي روایت کې ماته نه دی میلاو شوی نو کله چې دا باچا شو شیطان ته غوسه ورغله بادشاہي خو دې خبره ده خدا درې کار ډیر مشکل دی او ډیر اجر په ملاويږي الله په ملاويږي او شیطان خدا قسم کړي لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ارے نوجوانو زبط تپسید لار کی ناسیم اے نوجوانانو زبل خی طرف رازم نوجوانانو زبل گس طرف رازم زبل مخین رازم زبل شان رازم زبد بر رازم زبد لار رازم زبد تاسو گمراه کوم الله تبارک دین شکر گزار دیر کم ویني قال نخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم جزاء موفورا الله ورته فرمای اره اے خبيث لطفي زما د جنت نوزا کم سره چې ستا تابعداري وکي ستا سره به جهنم دکو نن منګه ټول دغه شیز په تابعداري کې روان یو کم رب چې مونږ ته عزت راکو هغه رب مونږ پرېښو کم رب چې مونږ د سید آدم علیه السلام ابو البشر داغه اولاد وزیږولو مونږ ته عزت راکو ملائکو دیو ته سجده وکي مونږ هغه رب پرېښودو مونږ په هغه شیطان پسې روان شو چا چې زمونږ رب ته مخامخ چیلنج ورکو اره دومره بهادري وکړه الله ته مخامخ چیلنج ورکوي زه به له ګمراه کم په تا به اعتراض کوي ستا په نبي به اعتراض کوي په صحابي به اعتراض کوي په قرآن به اعتراض کوي په سنت به اعتراض کوي په امام به اعتراض کوي په محدث به اعتراض کوي په ولي به اعتراض کوي په نبي به اعتراض کوي په عالم به اعتراض کوي په مؤمن به اعتراض کوي معاشره به تباه کوي حرام به کوي ظلم به کوي زیاتی به کوي جبر به کوي سود به کوي ستا خلاف به جنگ ته بړې تړي الله دا چلنج دیتا زما رب ورته دا نه وایي چې ها زما بندګان به زه بچ کوم نه ما ورته اختیار ورکړی مجبوري محض نه دي اختیار شته د بنده ما ته پته چې څوک به په تا پسې ځي مال له د مخکې نه جهنم تیار کړل تا به م وراچوم عام ستاسو نه به جهنم ډک دا زما وعده ده الله نو شیطان ته دومره تکلیف په باچایۍ نه و باچایي خو د کل جهان ملامتي ده باچایي تباهي ده خو شیطان څه غم دا و چې دا درې کار ادا کوي او دې باندې وعده وکړه او یو نوجوان دی په د نوجوان په عبادت باندې ډېره غوسه ورځي د نوجوان یو سجده د بوډاوالي د یو کال د عبادت نه غوره ده الله نوجوان چې په نوجوانۍ کې د الله سره محبت وکړي ای هی په بوډاوالي کې به مزې کوي ای خپله زندګۍ سکون او آرام به دا ویني خو چېرته لاړ څوک دي شیطان ته غوسه ورغله خپلو شیطانانو ته وایي دا ځوان لاړ شي او غوسې کوي غوسه ورولئ چې غوسه م وروسته د ده نه بیا دا هر څه پاتې ځکه په غوسه کې انسان لون کون شي دیو جن آقا فرمایي چې ولاړې غوسه درلن او دس وکړه شیطاني اثرات دې څه ختمیږي خلک بسم الله ګانې وکړي او دس کې مختلف دعاګانې ووایي وشي د هر شیز دوا شته پوزې ته وباسي اللهم ارحنا رائحة الجنة ولا ترحنا رائحة النار د باتروم ته لاړ شي دعا ووایي اللهم انا اعوذ بك من الخبث والخبائث باتروم نه راوځي غفرانك الحمد لله الذي ذهب عني العذاب وعافاني نو اودس وکړه ځکه دا غوسه د شیطان د طرف نه او شیطان د اور نه بیدار په اور کې ګرمایش دی کله چې ته غوسه رااله او دس وکړه کله چې دی او دس وکړه هغه اور دې مړ یا غوسه د شیطان د طرف نه او شیطان د اور نه بیدار اور بره زور کوي کله چې غوسه رااله په ځمکه باندې کښېنه خپل حقیقت ځمکې ته لاړ شي د شیطان په شان اوچتې لمبې مه وهه چېرته م غور کړلی به دې دلایلو دا به تاسو صرف د عباد الرحمن باچا خیل نه اورئ نو چې غوسه یې وکړه خو هر څه تباه او برباد شیطان راغی ورته چې دا ځوان زه غوسه کړم ذوالکفل علیه السلام به د ورځې روژه نیوه د شپې به عبادت کاو
نو قیلولی چې کم ټیم دې ټیم کې به صرف په دې ټیم کې به آرام کا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم صرف دغه قیلولی ټیم کې آرام کا بس نور باغه د شپې خوبون نه کول زه به ذکر کوم رستا روایت په دې باندې بوله قیلوله چې دا څه ته وایي نبی علیه السلام روایت د طبرانی شریف کې دی د الله نبی فرمای قیلو فإن الشیطان لا تقیلو تاسو د غرمې قیلوله کوي شیطان قیلوله نه کوي تاسو ورسره مخالفت کوي دا کله چې د انور واوړي زوال نه بعد نور دا زوال د دې نه بعد او د ماسپخین د مونځ نه مخکې سلويخ یا 10 منټه مخکې دا ټیم کې قیلوله لک ټیم دی سلويخ یا 50 منټه د دې ډېری پیدي اول خدای چې سنت د اجر په ملاويږي او بل دا چې د دې سره دماغ پرېش کی دماغ ته آرام ډیر راځي غصه بیا په سړی نه راځي نو علیه السلام خو نبی واته خو الله خی نبیانو ته سناسو د غیب علم ورسنه او انبا خبر ورته ورکي غیب علم هغه ته چې په مابین کې سآل نه او ته پته ولګي او د نبی په مابین کې خو علای پرشتہ ورته راځي نو دې تر غیب علم نه وي نا عیسی علیه السلام ته پته نبی خو ډاکټر می چې قیلوله کوي د دماغ و پریشي د ورځې آرام کوي د دماغ و پریشي او د شپې د الله جلال نه د ورځې د الله جلال نو د الله د جلال په ټینګ کې چې انسان خاموش نو دومره فیدای او د شپې خو الله د جلال ټیم نه دی خاموشي په دې وجه باندې چې الله جلال ټیم نه نو کدا په فیصله کې یو سړی لکه کیږي نو الله په جلال کې نه دی نو د شپه د آرام ده الله قرآن کې فرمایلی اسکن الیه دا موږ د آرام د پاره ګرځول نو په دې کې خاموشي د خلکو دماغ هم خاموشي نو فیصله به کې ډیر خکېږي نو د شپې په فیصله کول او چې قیلوله وکړي چې دماغ په خپل پرېشي دغه شان د دې قیلولې سره په تهجد کې به تاسو ته مدد میلاویږي چې تاسو د شپې تهجد ته هم اسی الله پاسه دومره مدد شي او شپږم د دې سره غوسه ختمي د غوسې مین شي دغه غوسه چې د روجې سم غوسه ختميږي ځکه سړی وږي بوج پی دماغ باندې هغه طاقت پکې نه چې جګړه وکي غوسه وکي نو درې وانه په داسې شرطونه تړلي والی علیه السلام چې دغه سره غوسه ختميږي مین شي او په اخیره کې په غوسه په خپل باندې تړلي چې غوسه به نه کی چې یو د داسې چې غوسه بنه یو روجې ایو په سلا کې د شپې خو ته عبادت ته ودرېږي نو بیا خو بالکل غوسه نه شیطان ورته بوډا سړی په شکل کې راغی او دا ټیم د ورځې دغه قیلولی ذوالکفل علیه السلام د شوی روجه او دا شیطان ورته دروازه ټکوي ذوالکفل علیه السلام راوته ورته وسوکی دا ورته زه مظلوم سړی زما ذوالکفل علیه السلام ورته فرمایي چې ما خام راشه دربار ته فیصله وکړم څوک به درسولېږم چې چا درسه زیاتې کړل دی براولي فیصله به وشي چې ما خام شو ذوالکفل په انتظار د شیطان رانغی سبا چې بیا کله د قیلولی ټیم د ذوالکفل روجه ده د قیلولی ټیم دی راغی په دغه ټیم کې شیطان بیا راغی دغه بوډا په شکل کې ذوالکفل ورته بیا فرمایي چې دربار ته راشه فیصله به وکړم تا ته ما پرون نه ویل ما خام بیا په انتظار دی دا بیا رانغی په درېیمه ورځ ذوالکفل نوکران ته ویل چې 2 ورځې ما خوب نه دی کړی روجه مې د ورځې او د شپې فیصلې کوم د الله عبادت کوم نو څوک راته ګوره مه راپرېږدئ د کور خلکو ته یې چې که نن څوک د قیلولې په ټیم کې راځي ما ته یې مه راپرېږدئ شیطان د دیوال په دې سورې هم لیدلی به په دې کې وردن نه شو دغه شان یو سورې د پاکه کې شیطان رانه دې رزیل ته خورسه یاد ادم چې کله جنت دا رزیل لاغه او ورته وکړه چې سوري دی پکې به خله کې به وته په بل سوري به وته په سوري بنوت په بل به وته لا دته چې څه شو راځي ډیر ضربت دته دوکا کول ماته ډیر آسان دي دا خو دې سره رزیل چې کله د دیوال په سوري کې نو وته د کمرې دروازې لراغ نوې ټکول ذوالکفل پوه شو چې دا انسان خو په خبره پی غوسه نه کوي ښا راوته د سونی وای صفا وای د الله دشمنی کوي
شیطان ورته ها څنګه چې بیا خدا غشي ذوالکفل علیه السلام ورته فرمایي چې دا سلو بکې ته زما ولی شیطان ورته ما غوښته چې تا غوسه کم خو تا وګټله او ما وبېلله ما ستاسو شرط ماتاو تا صبر وکړو ما ته شکست میلاو ما صبر تا صبر وکړو ما ته شکست راکړو نو د دې صبر د وجه نه تاسو قرآن مطالعه کې الله فرمایي و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل اسماعیل هم صبر کړو په سټي چړه کې خو دې شاه صبر وکړي ادریس هم صبر کړو ذوالکفل هم صبر کړو زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دو کسانو شرط ولګل یو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډیر صبر کوي یو بل عالم وایات کې امام احمد ته کې سفیان ثوری دې پاترات نشته د کم چې ویل چې امام ابو حنیفه کې صبر دی هغه دی بل ته چې امام ابو حنیفه کې صبر ډیر نشته لاړ شو چې دوانو چې کاونه بل صبر ونه کو او کم چې امام ابو حنیفه ته راغی امام صاحب کې خودوم را صبر چې ځل بس سړی روان شاته کنځلې پسې کولی چې کله کور ته نږدې شنو مخ ورته راواړه ورته په خندا شو ورته وسړي ستا کنځلې ختم شو کنه چې زنه نه وزم او که ختم شي چې زنه وزم زماره خوب ټیم دی پیلولي ټیم داغم نو دور منډه کړه لاس مبارک ورته خپل چې ما ستا صبر ما ډیر صبر ټول واقعیات د صبر او د اخلاق د امام ابو حنیفه نو دا سړی ورته راغی دروازې له امام ابو حنیفه داران ټیم امام صاحب راوته سوي دي و یو مسله امام ابو حنیفه یې سره وای مسله رانه یې راشو امام صاحب ورته چلو تی یاد بیا راش امام صاحب چې بیا لاړو څنګه سترګې پټې دی د کې بیا ورته ورټک هغه صرف د قورس کې آرام نور خو باغم د شپې عبادت امام ابو حنیفه ورته بیا راوته وای سوي وای مسله مې را یاد شو چې امام صاحب تراوت لی بیا یې بیا عزت را یاد کړ امام صاحب لاړ چې بیا سترګې پټې د قیلولې خدا غسل وخت 50 منټه او پکې غریب ته بیرته چې راوځ د ورته گیټ ټکاو چې سترګې به ورته ټیم ولا خراب کړ دریم ځل چې راوت امام صاحب ورته بیا خپ آرام مسله دی یاد شو وای ها وایسه مسله امام صاحب د دې وړو امتیاز څنګه خو د دې امتیاز خو وړوډا امام صاحب رحمت الله علیه ورته وای چې کله لکه اوس مونږ مليانه مونږ ورته لچې مزه خیرن بچیا مزه خرزیا ما د آرام ټیم دی را نور ورځ پچې زه درس ته ناسم په تا باندې میرګي پیریان ست نه راځي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي چې وشي په هغه ټیم کې خوږي بیا وروسته تریخ شي نه ورته ولی امام صاحب تا خوړل دي کمنګ فلو مولا پاستر والی مسلې د بو ذکر له زوره کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته نه چې کله وشي مچان ورته راځي او مچ خوږ شي ناراضي او کله چې په ټیم واوړي بیا ورته مچان ناراضي پته لګي چې په دې ټیم کې د دې خوانه تاریخ شو هغه واس ورته ویلي ما ستا صبر معلومه حقیقت دی تا کې ډیر صبر ذوالکفل صبر تاسو ولې د ډیر صبر کوونکی 15 کال حکومت کړل د قوم مشر هر ورځ به روزانه ټول شپه د عبادت کا چرته غوسه نه کړي او سل مقدمات به په هر ورځ کې حل کول چرته د څه فیصله نه وکړي چې چا په شکایت کړي په دې واقعیا کې اولنې شي زمونږ ته ملاویږي چې هغه ما ذکر کړل زمنن روزه چې دا نو جوان لډیر لازم بیا خصوصا پیر او جمعه او بل تهجد دی الله قرآن کې فرمایي ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا د شپې سې خو د خپل رب د پاره وباسه تهجد کوي چې خوب نه وده شي چې کله وده شي عجیب خبره ما وکړه عجیب خبره ما یو شاګر راته په وده کې خوب کې وده شوی بیا مې دومره خندلې سره قصه ونه ویل خوب کې وده شوی مال د سار ول نه راغلی په خوب کې وده شوی کله قصه نو د دې شپې د خوب نه چې کله را پاسي یو 2 رکعات 3 رکعات 8 رکعات پیغمبر کول یو 10 رکعات په ټول درې به اخره کې وتر کول اته به تهجد کول ولی پیغمبر علیه السلام فرمای افضل الصلاه بعد الفریضه الصلاه الليل مسلم شریف کی روایت ده د فرض منځ نه بعد چې په نفلي منځونو کې غوړه
په عربی کې نفل سنت ته وایي او عام دا موږ چې ورته نفل وایو دې ته وایي. فنفلي منځونو کې بهتر د فرض نه بعد چې بهتر مونځ هغه د شپې صلات الليل تهجد دی. مسلم شریف کې او یو حدیث مبارک کې راځي ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. الله د شپې یو ملائکه را لېږي. صحیح حدیث الفاظ دا دي د شپې ملائکه را لېږي د شپې په د اخري حصہ کې هغه आवाज کوي من يدعوني فيستجيب له. الله ورته جنس आवाज وکا چې ستار رب وي ايش پی کی ود کېدونکو خلکو سوق دی پتاسو کې چې زمانه دعا غواړي پاسي زی ورته ورکم. سوق دی چې زمانه غواړي زور ته ورکم. سوق دی چې زمانه غواړي زور ته ورکم. من ودیو چې من نه غواړو من پوره. هاي هاي بخاری کې حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل لو يعلم الناس ما في قيام الليل ما نام. که خلکو ته پته ولګي چې په تهجد کې څه پراته دي دا به چرته وده نشي د شپې. دا به خوب ونه کې کده ته پته ولګي چې په تهجد کې دنه څه پراته دي خو تا ته به څه پته ولګي چې تا لیدلي نه دي. الشمس شمس وإن لم يره الضرير والعسل عسل وإن لم يسقه فم المرير. شاد اگر که چا د خلی خوان پی کده او پته ورته نه لګي نور دی اگر کلندو ته نخکاری. ما تا تهجد عادت نه دی اغسته منګي کو نو دی وجنه مونږ ته پته نشته چې بده کې سپراته دي. عمر ته پته دی وجنه فرمایل لو يعلم الناس ما في قيام الليل ما ناموا. که خلکو ته پته ولګي دا د شپې په منځ کې سفراته دي په تهجد کې سدي دا خلک به چرته ودو نشي. او بل صحابي دی ابن مسعود د چا بارکه چې د الله نبی فرمایي زما حدیث تاسو ته ابن مسعود بیان کی په پټو سترګو پسې ځي منی ا فرمای فضل الصلاه الليل على صلاه النهار كفضل صدقه السر على صدقه العلانيه. یو سړی د ورځې لګیا د ډیر وګدنه فلونه کوي دا د سیده لکه ښکارا صدقه چې کوي او کم انسان چې د شپې تهجد کوي دا د سیده لکه کم انسان چې پټه صدقه کوي. تا چې ما ته پټي روپۍ راکړي تو خپیا صدقه دې راته راکړه زه به ډیر شکر ګزار یم چې دا تا ما ته پټ راکړو ستا په مان نازو ستا په مان یازو. لیکن کله چې تر خلکو په مخ کې راکړي پیسو ته خو به زه خوشحاله شم خو ستانه به خپې دغه شانتې ستا د ورځې عبادت نفلونه به تا ته فایده درکړي خو دا ورځ ده د ښکاره صدقې په شان دی او ته چې د شپې پټ د خپل الله سره ولاړ یو دا دراز خبرې کې او دا ورته وایي چې والله زما د دې کار تپوس وکړه د پلان کې نه والله پلان کې ته هدایت والله ما ته را پلان کې شي زرا د دې خوان چا لیدلی اخر ته پته ده څنګه چې عمر وایي څنګه چې ابن مسعود وایي څنګه چې پیغمبر خدا وایي مونږ ته د دې صفات را مونږ ته د دې پته نشته. که مونږ ته چارته د شپې د عبادت پته لګي دی مونږ به داسې نه وي زمونږ نه به دومره ګمراهي نه خورېږي. الله پیغمبر فرمایي صلوا رکعتین فی ظلم الليل لظلمة القبور. دا حضرت ابو درداء رضی الله فرمایي 2 رکعات وکړئ د شپې په تیارو کې د قبر د تیارو دپاره د پاره 2 رکعات د شپې وکړي چرته بیا به په عذاب قبر مکمل خبرې وکړي. ځکه چې په موضوع کې ورنوځم نو زه بیا راوځتلی نشم. امام حسن بصري رحمت الله علیه وی امام دی د دې امت امام اهل سنت ورته وایي. معتزله چې کله پیدا شو د شاګردو چې په یو خبره باندې د ورته ویل اعتزلني زمونږ نظام امام حسن بصری ته امام اهل سنت یا فرمای ما اعلم شيئا يتقرب به المتقربون الى الله افضل من قيام الليل. ما تدس سيز نه دی معلوم د تهجد نه علاوه د شپې د منځ نه علاوه ما تدس سيز نه دی معلوم نه راته چا خول دی چې پاغي انسان الله ته ډیر نږدې شي. ها ته الله ته نږدېکت غواړي د شپې پاس او 2 رکعات وکړه الله څخه خبري. سفیان ثوری رحمت الله علیه وی امام دی آپ فرمایل حرمت قیام اللیل 5 اشهر بذنب اذنبته. وای 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 الله توبه الله دې موږ معاف. سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمای یو ګناه 5 میاشتې د شپې د تهجد نه منع کړم
ثابتېږي دا چې ته ډېر غټ بدبخت یې په ځمکه چې تا ته د شپې الله د تهجد توفیق درنکو. وایي زه یو ګناه هغه سفیان ثوري چې بخاري پسې منډې وایي، هغه سفیان ثوري د امام ابو حنیفه په درس کې کینی، هغه سفیان ثوري چې دنیا پسې ړنده ده، وایي چې یو ګناه زه د شپې د عبادت نه محروم کړم، 15 میاشتې ما ته د تهجدو موقع میلاو نه شو د یو ګناه په وجه باندې، د یو ګناه په وجه باندې، او ما تا د ځانه ډېر کې د ګناهونه جوړ کړل دي. هاي هاي په دې حالات کې چې موږ الله د شپې پاسې ډېر شکر ادا کول پکار. فضیل ابن عیاض تاسو به پیژنئ چې دا یو لوی ډاکو ډېره مشهوره واقع ده، او ولی الله ته جوړ شو. هارون الرشید یو پیر دربار ته راغی مسجد ته، وایي ستا څه ته ضرورت دی؟ وایي باچا څه دومره بیا یې ځان ساتلی دی دنیا نه که نور وسته؟ ویل باچا سلامت غټ ضرورت مې دا دی، هېڅ دنیایي سیز ته مې ضرورت نشته، دا مې ضرورت دی چې ته بیا مه راځه، بس تا زما غټ ضرورت. هارون الرشید چې کله د مسجد نه وته، بیبي ورته آواز کوي ای سړیه ستا په کور کې سویمه ورځ د خوراک څه نشته؟ باچا راغلی ورته به دې ویلي خلیفه ته، تا ورته ویل چې مه راځه. باچا صاحب بار و هارون الرشید، نو هغه کې خو ډېره مینه وه د اولیاو سره او د علماو سره، بېرته ورنه ووته ویل ما تا ته ونه ویل چې که څه ته ضرورت یې؟ دا ورته وایي هارون الرشید ما تا ته ونه ویل چې بیا دوباره را نه شي. بس تاسو فرمایي اذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم انك محروم مقبل قبلتك خطيئتك. کله چې تا ته قدرت د شپې د تهجد میلاو نشي، د ورځې د روژې میلاو نشي، پوه شه چې تا الله تړلی په ګناهونو کې، ته ستا ګناهونو تړلی چې تا ته د شپې توفیق نه میلاویږي چې ته پاسې خپل الله ته ودرېږي. امام ابن قیم یو لوی امام تیر شوی دی، هغه فرمایل 4 تجلب الرزق، 4 شیزونه به ستاسو د رزق دروازې تاسو ته کولاو کړي، رزق به ته زیات، او کدا تاسو کې نه نو تاسو د رزق کمې به راشي. قیام اللیل، تهجد کول، وکثرة الاستغفار بالاسحار، او د سحر نه استغفار کوه، استغفار کوه. پتا بسی به دنیا هم در منډې وای، پتا بسی به د دنیا مخلوق هم در منډې وای، اره استغفار کوه، پتا بسی به هر شیز په خپله در رواني، استغفار کوه ونه به باندې په خپله سوری کوي، استغفار کوه نور به په خپله رڼا در کوي، استغفار کوه الله به دې باندې شپې ګړزار هم نه اوري، استغفار کوه الله به در باندې خپل عذاب هم نه ویني. زمونږ افسوس خبره دا ده موږ ګناه په غیرت کوو باندې هم وله ګورو، استغفار پې موږ نه کوو. هی زمون د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد امام ابو یوسف سے فرمایل به ویل 20 کال شاگردی می د امام ابو حنیفه کړه او ما نه دی لیدلی چې هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چرته تهجد پریخي، همیشه به تهجد کول. او مسار بن قدام رحمت الله علیه اخو فرمایل دی واجنه چې امام سے په ماخستان مسجد نه کور ته لاړ او لمبلی به نوې چوغه به اغوستي و، امام سے په تجارت د کپړې رابغه په مسجد کې به ټول شپه ولاړ عبادت وکړه. او زوی وی حماد بن ابو حنیفه چې کان ابي يحيي الليل صلاه ودعاء وتضرعا، زما پلار بش پښو ګیرولا، شپه به شو ګیرولا د مونږ د پاره د دعا د پاره، والله ته به عجزي کولو د ګيري د اختبه د سنولي چې الله د دین علاوه سم را سنشته، بس دومره عجزي به کول، شپې به عبادت کا. امام الذهبي په سیر اعلام النبلاء کې فرمایي ابو حنیفه یسمى الوتد لکثرة صلاته، ابو حنیفه ته چې خلق دا وتد وایي دا ورته ډېر منځ د واجنه وایي، وتد میاخته وایي، دا به داسې نیغ ولاړو د شپې د عبادت ته د تهجد ته چې بیخي به رقېدنه، بلکې یو ګاونډي کور یو، کله چې امام صاحب دنیا نه لاړ نو د هغه یو زوی خو دا واقعه ماته داسې صحیح نه ښکاري زما د ذهن مطابق، ځکه د امام صاحب جنازه خو د جیل نه وتې، خو داسې کېدای شي چې امام صاحب کله جیل ته لاړ که په دې ترو ویلی شي نو بیا ټیک ده، خو داسې شوي چې یو بچي د خپل پلار نه تپوس وکړي بابا زمونږ د دې امام ابو حنیفه په کور یو ستن به وه، هغه نشته، ورته ویل بچي ابو حنیفه به و ستن نه وه، هغه به مونځ کوو، داسې به ولاړو چې خلکو به ویل ستن ده، خو برحال وتد ورته خلکو به دې وجه ویلی چې په مونځ کې به دومره مضبوط ولاړو بیخي به یې ړقې وه، تضرع عجزي به وه. فرمایل به امام ابو حنیفه لو علم الملوک ما نحن فيه من النعيم لجادلون عليه بالسيوف،
اخ د باچایانو نظلم وړو د قاضي القضاوت نظلم وړو د حاکمۍ نظلم وړو دی وجنه فرمایل چې د شپې د عبادت د مزه پته کدي باچایانو ته ولګیدا دا زمونږ څخه خپل تور جنگونه وکي من د شپې په عبادت کې امام ابو حنیفه ویل مزمون دي دا من تر دې پته را خلک چې باچایانو ته پته نشتا کدي ته پته ولګیدا دا خپل تور راوالي راوښ زمونږ سره جنگ من ظن انه يستغني عن العلم دا خبره چې کله زما مخې تراله بس ډیر زیات ویریده اول زمان دا نظریه و چې علم فیدناک ډیر د عبادت مکو دومره اگر چې دې یو مثلا یاد کړه د 200 کاله قبول شوی عبادت اجر په ملاوي امام ابو حنیفه سره د علم درس او د فقه د حدیث او د تفسیر د درسونو نه بيدا فرمایل چې کم سره ګمان کوي چې د علم ډیر کوي وای چې زما علم د زړه دی وجنه کم عمل کو فقط غلط دا غلط ده ومن ظن انه يستغني عن العمل بكثرة العلم فقط غلط ګوري د امام صاحب د خبرو مطلب څه دی کم سړی چې دا ګمان کوي چې زه علم کوم نو زه عمل کم کوم دا غلط دی او کم سړی چې وای زه عمل کوم نو علم دې کم وکم دا هم غلط دی علم هم زیات کو عمل هم دومره څومره دی علم دومره ورسره عمل کو خډیر عمل بس بیا ما توبه ایست امام صاحب شاګردان ته تپوس کوي چې د دې ډیر غم وجه سي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایل چې دا ورکه علیک بقیام الليل فانه داب الصالحین قبلكم وقربة الى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاه عن الاسم د شپې عبادت کوي دا صالحین طریقه ده د الله سره د نزدېکت طریقه ده د ګناهونو د معافی طریقه ده د ګناهونو د بندیدو طریقه د تاسو زلونو په خپل خوشاله شي امام سے بد قیلولات کول دا به سو جن کول فرمایل به القائله تعين على قيام الليل قیلولات د تاسو مدد کوي شپې په تهجد کې هاي امام سے خو د شپې اکثر خوب وکړه کله کله به کار سلويخ کال عبادت مطلب دا نه دی چې امام صاحب مکمل سلويخ کال شپې شوګر کوي خو اکثریت دا چرته پافتا کې به یو شپې نه یا په میاش کې به یو شپه خوب کا یا د شپې سه حصہ کې به خوب کا خو قیام الليل به نه پات کیږي اتم دار ازي چې البكاء في الخلوه احب من الدنيا وما فيها په یوازیوالي کې الله ته جړا کول دا صرف د شپې کې دا ماته ټولي دنیا او په دې دنیا کې چې سپراته دي د دې هر سره ماته غوړه دي امام ابو حنیفه فرمایي اد امام مالک رحمت الله علیه مبارک ابن قاسم فرمایي کان مالک زاد خل الشمس رمضان ترك قراءه الحديث ومجالسه اهل العلم واقبل على تلاوه القران امام مالک به رمضان راغی درس به پریخو قرآن تفسیر به پریخو اهل علم مجلسونه به پریخو بس الله په عبادت کې به مشغول شو کان مالک یصلی الليل كله مصعب بن عبد الله فرمایي امام مالک به ټول شپه کله عبادت کا فاذا اسهر جلس يستغفر کله به چې سار شو امام مالک رحمت الله علیه به پاسیدو او بیا به ځان له استغفار غوښتو امام مالک رحمت الله علیه امام احمد رحمت الله علیه دا غزوه دی عبد الله نامه ده ار خپل پلار امام احمد رحمت الله علیه مبارک وای چې زما پلار به یصلی فی کل یوم وليله 300 رکعات زما پلار به په ورځ او شپه کې 300 رکعات نفلی منځونه کوي نو ورځ او شپه خپل تقسیم کوي سره د درس نه سره د دنیایي کاروبار نه وای کله چې بیا کمزور شنه 150 رکعات یو نیم سل رکعات نفل به کول هاي دا څوک کولای شي دا علم چې د څنګه امام ابو حنیفه ویل چې ته چې زه علم کوم عبادت به کم کوم دا غلطی ده امام زهبي فرمایي چې ما رايت احدا اشد تعظيما لحرمات الله من الامام احمد بن حنبل امام احمد نه زیات د الله د حرمات تعظیم کوونکې څوک نه دی لیدلی هغه د شپې د علم تهجد په اړه کې فرمایل چې خلک علم ته د محتاج دي لکه خوراک ته اسکاک ته چي دي څنګه سره خوراک اسکاک ته محتاج دي د قشانتي انسان علم ته محتاج دي ځکه خلک
خوراک په ورځ او شپه کې یو ځل میلاویږي او علم دې ته په هر ساه کې انسان محتاج دی او د شپې قیام الليل کې فرمایل قیام الليل شرف المؤمن د مؤمن عزت چې دی دا به همیشه فرمایل دا قیام الليل دا اکثر حدیث دی اصل کې خو امام احمد به ډیر دا وایي دا به ډیر فرمایي امام شافعی رحمت الله علیه امام ربیع بن سلیمان دا وایي د امام شافعی په باره کې امام شافعی به شپېته ختم کول امام صاحب په یو شپېته یو به په تراویح کې کاو او 10 شپې د ورځې او 10 شپې د شپې کول په رمضان کې امام شافعی په باره کې امدار نقل دي چې کان شافعی یختم القرآن په شهر رمضان 60 ختمه كل ذلك په الصلاه ختم به هر شپه کا امام شافعی رحمت الله علیه خدا به د شپې په منځ کې کا او امام مزنی رحمت الله علیه فرمای چې ما د امام شافعی په شان عبادت کوونکې نه دی لیدلې خو صرف په یو خبره دا کوله چې طلب العلم افضل من صلاه النفل د نفل منځ نه طلب د علم دا ډیر خدي او بیا به دا فرمایل من لم يكن له ورد من الليل لم يكن له ورد من النهار د چا چې د شپې وظیفه نه د ورځې وظیفه به عام نه یعنی د تهجد د برکت دروازه تهجد د برکت دروازه امام شافعی فرمایي او کم سړی چې د شپې تهجد نه کوي نو د ورځې په کاروبار کې به الله برکات نه اچي کله به فرمایل سیات الخوف والرجاء تسوق العبد الى المولى د ویری او د امید دا خپل دا بنده چې د خپل رب ته رسي دا به د شپې عبادت ته اشاره کوي زمون امید د الله نه ګرای موږ د شپې بیا خوبونه ونه کو پابس الله موږ بیا د شپې خوبونه ونه کو موږ خپل الله ته پاس نو ډیر اقوال اهل علم او حضرات په دې بابت کې را نقل دي امام مالک رحمت الله علیه او قول دام را نقل دي ما من شيء اعون على الدين من قيام الليل د دین د پاره د شپې د قیام نه زیات مددگار شیز نشتا ليس العلم بكثرة الروايه انما العلم نور يجعله الله في القلب فرمایل به ډیر علم روایت کول دا کمال نه دی علم نور دی چې الله یې پزله کې کیدی او دا نور د تهجد نه پیدا کیږي چې کم سړی تهجد نشتا هغه په سینه کې نور نشتا او چې په کوم سینه کې نور نه هغه کې علم نه نوځي علم نور دی نور دی نور دی نور ته زور کوي جنس ته میلان نو الله جل جلاله دې منګه د خپل امامانو په نقش قدم باندې بوزي چې څنګه غوي د دې سمینه کوله چې د سمون کو الله دې منګه خپل دین باندې قائم وساتي واخر دعوانا